یو انسان د مچ سره د احسان کولو په وجه مغفرت. عزتمند مسلمانانو، امام غزالی رحمت الله علیه ډېر غټ بزرګ او شیخ الحدیث او مفسر تیر شوی دی او ډېر غټ کتابونه لیکلي او غټ کتاب احیا علوم لیکلی دی او کیمیاوي سعادت الله تعالی نصیب کړی. کیمیاوي او غټ کتاب دی لیکلی دی. کله چې دی وفات شو نو چا په خوب کې ولیدو، تپوس یې ترې وکړو چې الله جل شانه رسره څه معامله وکړه. دا ورته ویل چې الله جل شانه را باندې فضل او رحم وکړ، الله جل شانه زما مغفرت وکړو. خو مغفرت پس عجیبه شان سره الله جل شانه زما وکړو، ډېر عجیبه شان سره. هغه دا چې کله زما پیش کېدل الله جل شانه په دربار کې شو، الله جل شانه راته وفرمیل اے امام غزالی موږ ستا مغفرت وکړو، خو آیا تا ته معلومه ده چې په کوم عمل مو ستا مغفرت وکړو؟ امام غزالی رحمت الله علیه فرمایي چې زما په ذهن کې راغله چې ما خو ټول عمر د الله جل شانه دین خدمت کړی، وعظ او تقریرونه مې کړي، تالیف او تصنیف مې کړی دی، خلق مې د الله جل شانه دین ته رابللی دي، نو په دې وجه به زما مغفرت الله جل شانه کړی وي. الله جل شانه راته وفرمیل چې نه، دا کومې خبرې چې تا سوچ کړې په دې مې ستا مغفرت نه دی کړی، د دې کارونو ثواب په خپل ځای باندې در کوم، خو چې موږ تا ته بخښنه کړې ده هغه یو بل څیز دی. هغه دا چې یو ورځ تا لیکل کول د لرګي یو جوړ شوی قلم در سره و، یو قلم تا سره و، تا هغه قلم په صحیح کې کومه چې صحیح په هغه کې تا ښکته کړو، کله چې در اوچت کړو نو یو مچ راغی په دې قلم کېناسته او صحیح چې کومه ده د اسکل شروع کړل. تا چې ورته وکتل نو تا لیکل لږ وخت دپاره ودرول چې مه کوه، او دا سوچ دې وکړو چې مه کوه، دا مچ چې دی دا صحیح وسکي دی به ډېر تږی شوی وي، پرېږده چې دی دا صحیح وسکي، زه بیا دا لیکل وروسته وکړم. نو زه به دا لږ تاخیر چې تا وکړو که نه، تا چې په کومو لیکلو کې دا تاخیر وکړو او دې مچ ته دې صحیح ورکړه، نو په دغه عمل ستا موږ ته ډېر زیات خوښ شو. کله چې مچ پاسېد نو تا بیا لیکل شروع کړو، نو تا چې په دې لیکلو کې کومه لږه وقفه کړې وه نو دا خالص زما د رضا دپاره وه او زما یو مخلوق سره د احسان وکړو، په هغه د رحم وکړو. نو اے امام غزالی تا ته نن بخښنه کومه، دا صرف د هغې وړوکي عمل په بدله کې د کومې چې تا په لیکلو کې لږ انتظار زما د رضا دپاره کړی. نو عزتمند مسلمانانو، موږ به د الله جل شانه په مخلوقاتو باندې رحم کوو، الله جل شانه په ځناورو به کوو. الله جل شانه فرمایي تاسو ځمکې والا باندې رحم وکړئ، اسمان والا په تاسو باندې رحم وکړي. الله جل شانه فرمایي تاسو ځمکې والا رحم وکړئ نو زه په تاسو باندې رحم کوم. چې د الله جل شانه په مخلوقاتو رحم کوو، کو هغه ځناور دي، کو انسانان دي، کو حشرات دي، هغه ټول ځناور چې کوم دي عزتمند مسلمان د هغوی سره احسان وکړو، هغوی ته اوبه اچوو، دانې ورته اچوو، د هغوی هغه دارو مدار کوو. عزتمند مسلمان الله جل شانه په وړو وړو خبرو باندې د انسان مغفرت نصیب کوي.